نو ګوره دنیا دا زموږ او ستاسو ژوند دی په دنیا کې او بیر دې دنیا نه موږ او تاسو بېرته ځو آخرت ته د دنیا په ژوند وایي مه نیازېږئ مه دوکه کېږئ ځکه دنیا ژوند دې دنیا ډېر خلک لیدلي دي او ډېر خلک د دنیا نه فنا شوي دي او د قیامت حالات او احوال دا ډېر سخت دي څنګه چې دنیا کې انسان ځان له سهولت غواړي پکار دا ده چې دا شان د انسان ځان له مرګ وخت کې هم سهولت وغواړي چې ما ته په مرګ کې هم اسانتیا ما ته په قیامت کې هم اسانتیا وي د دې د وجې نه حدیث پاک کې راځي جناب رسول الله فرمایي د بخاري شریف حدیث دی چې د قیامت په ورځ به د انور را نږدې شي او ډېر به را نږدې شي په اندازه د یو میل باندې میل نه یا مراد د سترګې سلې دی د مسافت د ځمکې مراد دی داسې به د انور را نږدې شي هر څوک به په خولو کې چې کوم دی ډوب ولاړي څوک به د پړکو پورې په خولو کې او څوک به د دې پنډو پورې څوک د زنګنانو پورې څوک د نوم پورې او څوک د مرۍ پورې او څوک رسا د خولې پورې ګوره په دې باندې هر مسلمان له سوچ پکار دی موږ او تاسو له سوچ په دې باندې وکړو چې دنیا کې ګرمي چې کله د انسان پړه باندې یو خړی او انسان ډېر ګډ وړي د خوب هم نه وي خوراک ته هم نه کېږي خوب هم نه کېږي مزل هم نشي کولی تګ راتګ هم نشي کولی او د انسان پړه باندې یو دوپي یو ګیسي انسان ډېر پریشان دی چې دا څه مصیبت دی نو د دنیا خو لږه ورځ ده باران وشي خلک وایي د باران وشو ګرمي کېناستله او یا چې کومه دی ورسره نور پکې شي نور آلات شي د خنۍ نه د ګرمۍ نه د بچ کېدلو لپاره خو هغه ورځ چې پاکې کور نشته پاکې آبادي نشته پاکې پکې نشته او پاکې نور سوری نشته نو په دغه ورځ باندې هم زموږ او تاسو دا سوچ پکار دی چې په دغه ورځ لکه څنګه چې په دې دنیا ګرمۍ کې موږ ځان سوریته کوو او ځان د ګرمۍ نه بچ کوو نو په دغه ځای کې هم د بچ کېدلو لپاره څه اسباب شته چې موږ او تاسو هغه استعمالو نو په هغې سره موږ او تاسو د قیامت د ګرمۍ نه بچ کېږو او هغه اسبابو جوړېږي دې ځینه ګوره سرسایه د سر سوری چې کله انسان صدقه ورکوي او د روژې سرسایه ورکوي نو د انسان لپاره د سر سوری جوړېږي څومره صدقات چې انسان کوي دا په قیامت کې انسان په سر باندې یو چتری سوری جوړ کړي څومره انسان چې نیک اعمال کوي په دې نیکو اعمالو به انسان سورېږي او جنت ته به چې کوم د ستور ځي جنت ته به سور ځي نو که څوک دا وایي چې په قیامت کې په مار دا غرمونه سوري او زه دې په سوري کې یم ما ته د حفاظت دي او زه دې په خندا او خوشحالۍ کې یم نو دا په دنیا کې نیک اعمال کوي لکه د نیک اعمالو د دنیا دی الله تعالی فرمایي فاستبقوا الخیرات خلکو په نیکو کې وړاندېوالی وکړي د دنیا په کارونو کې نه دین په کارونو کې دې بل سره سیالي وکړي په دین کې ځان نه چوتو خلکو ته وګورئ چې کوم خلک دین کوي نه هغې ته وګورئ چې کوم خلک دنیا کې دي او د دنیا طالبان دي هغې ته مه ګورئ بلکې د ځان نه په دین کې چوتو خلکو ته وګورئ نو موږ او تاسو له پکار دي چې موږ او تاسو دغه دین را خپل کړو چې د هغې په برکت سره د موږ او تاسو انشاءالله تعالی قیامت آخرت سورم شي آخرت را د خوشحالیم شي آخرت د الله تعالی رضام شي او د الله تعالی په حضور کې موږ او تاسو سرچوتي ولاړستو وایي مؤذنین خلک به سرچوتي ولاړي سرښکته به نه ډېر خلک به هلته چې کوم سرښکتې ولاړي قیامت کې به ډېر خلک سرښکتې خیرجه ولاړي نو دا خیرتیانو د بچ کېدلو دپاره دنیا کې نیک عمل دی چې موږ او تاسو نیک عمل وکړو انشاءالله د هغې نه به چې کوم موږ او تاسو بچ شو